الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. في رواية آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډیر قابل قدر عزت مندو حاضرین و سامعین و ناظرین مسلمانانو په دین مینو دا میاشت چې کومه شروع ده د میاشت ته د ربیع الاول میاشت وي. په دې میاشت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پیدایش په دې میاشت کې شوی دی. مشهور قول اغا 12 ربیع الاول دی. جمهور علماء کرام اغوی راجح قول دی قول ته فرمای چې اتم ربیع الاول
پدی باندې امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په اتم ربیع الاول باندې د ګل په سحر باندې پېشمنی ختم شي د صبح صادق په وخت کې په 570 عیسوی کې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عبداللہ پکور کی مکہ مکرمہ کی پیدائش محترم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش دنیا تراتگ او دا قرنگی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت دا دنیا نا تگ فرمائی دا دی دوانو چکم راجح قول دی تاریخ ذکر کری دی نو آغا دا ربیع الاول میاش ذکر کئی دنیا تا راتگ ہم پا دی میاش کی شوی دی او دا دنیا نا تگ ہم پا دی میاش کی شوی دی محترمو د علماء دیوبند یو ډیر لوی عالم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ داغه نه چاته پوسو چې حضرت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ اغم د ربیع الاول په میاش کې شوی دی او رحلت د دنیا نه تګم د ربیع الاول په میاش کې شوی دی پدې کې مینس کې فلسفه صدا ځکه د الله هر یو کار کې څه حکمت او سرازي اسی پدې کې سراز دی څه حکمت او څه فلسفه ده نو حکیم الامت حضرت مولانا شریف علی تانوی رحمہ اللہ وته واجبہ خبر ذکر کئی فرمائی دا اللہ رسول دا دوانو جہانو سردار آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تا د ربیع الاول په میاش کې راتګ کړی دی او بیا تګ هم یعنی وفات هم په ربیع الاول کې شوی دی نو محترمو د دې وجې نه وی دا د دې دپاره چې دا امت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر راتګ باندې په خوشحالی کې دومره مس نشي چې د تک تیر نشي د وفات دا روز تیر نشي دومره خوشحالی به نه کوي چې د پیغمبر د دنیا نه تګ او رحلت د دې دا غم دا تهیر نشي او فرمایي دا غم به دومره په زړه نه علي چې د راتګ دا خوشحالي اصلا دا تهیر نشي دې امت ته د اعتدال درس ورکړی شوی دی په دې کې چې دا امت په خوشحالی او په غم کې دوانو کې الله یاد ساتي په دوانو کې به نظر په الله باندې نه په غم باندې دومره غمجن کیږي چې دنه د الله رحمتونه کم نعمتونه پکې شوي اغیر نه کی چرتا ناشکری ونه کی او چې کله په د الله رب العزت احسانات راشي د الله رب العزت د طرف نه په انعامات راشي د الله رب العزت د طرف نه په پیرزونه وشي نو دې کې به دومره مستی کی نه چې د الله نافرمانی ونه کی چرتا کتابونو ذکر کړی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا اصحاب فیل د واقعانا تقریبا 50 یا 55 ورځې بعد د ربیع الاول په میاشت کې دنیا تشریف راوړی دی محترم دا اصحاب فیل واقعہ سورت فیل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تا دراتک نمخ کی دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغی د پاره یو بنیادو بعض معجزاتی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت ورکړي
بعض د پیغمبر اسلام د راتګ نه مخکې سنخې نښانې او د هغه د راتګ نشانات دي، هغې ته علماء کرام فرمایي دا بنیاد دی، اساس دی. د پیغمبر د راتګ نه مخکې آثار دي. نو محترمو فرمایي دا پکې ای کې یو دا اثرمو دا مې یوه نښه وه. پیغمبر علیه السلام دنیا ته راتګ کوي، مکه مکرمه کې پیدایش کیږي. محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتګ نه مخکې په خانه کعبه کې بوتان پراته دي، خلک بت پرستی کوي، خلک بوتانو ته سجدې کوي، د الله په کور کې لګیا دي. خو الله رب العزت د پیغمبر د راتګ نه مخکې هغه چونکې را روان دي، راتګ یې نږدې دی، دا یې د وجې نه الله رب العزت د خانه کعبې الله پاک حفاظت کوي. حالانکه خانه کعبه کې د وخت کې بوتان پراته دي. اکثر تفاسیرو دا واقعہ ذکر کړي. محترمو فرمای نجاشی بادشاہ دا عیسائی مذہب سره تعلق ساته، عیسائیت سره تعلق ساته، اهلی کتابو دوی چې کله وکتل چې خلک ځي او خانه کعبې ته بیت الله شریف نه طواف کوي لګیا دي، او دا پړه کې یو داسې یو عجیبه اراده رااله چې راشه زه به دلته کې په دې خپل علاقه کې یمن کې زه یو کور به جوړ کم، پای کې به دا خلک عبادت کوي او دا به د خانه کعبې نه منع شي. نو فرمای د خانه کعبې په مقابله کې یو بلډینګ جوړ کو، یو کور جوړ کو، یو ګرجې جوړ کړه، د عبادت یو ځای جوړ کو. نو د خلکو به د هغې هلته بتلو عبادت پې کو. لږې ورځې تېر شوې د قریشو بعضې نوجوانانو ته دا پته ولګېده چې د یمن بادشاه هغه د خانه کعبې په مقابله کې بل کور جوړ کړی دی، بل ځای د عبادت جوړ کړی. په دې باندې هغه ته غصه ورله، یو ایمانی جذبه وه، په دې خفه شه. نو لاړه د هغې د دو روایته په دې کې کتابونو ذکر کړي دي. فرمایي یو نوجوان لاړه او پای کې دننه غټ او دسمات یې وکړو، په بلډینګ کې دننه، کمره کې دننه، په هغه ځای کې دننه، او د هغو نه وینه پې څښا کړه. بل یو قول پکې راځي وي په دې خوا کې ورته اور ورته که هغه اور سیلې راله او هغه اور یې یوړو په هغه بلډینګ پې غونډ وسوځېده، کوم عمارت یې جوړ کړی و هغه غونډ وسوځېده. و چې دې نه دې خبر شو نو د دا نجاشي بادشاه د دا په دې خبره باندې پوه شو چې دا د قریشو کارنامه ده، دا چې چا کړی نو ټیک د قریشو خلکو کړی دی، د دې سره بل چا څه کار نشته، دا عمل دا کار د بل چا نه دی. هغه د هغه ځای نه روان شو او په بیت الله شریف باندې حملې په نیت باندې چې زه به بیت الله شریف نعوذ بالله مسمار به کم، شهید به کم، قرآن به کم، او د دې خبرې بدل بوالم. دا ځای نه روان شو چې کم خلک به ورسره مقابلې له راتله ورته پته به ولګېده دې خانه کعبه روانئ. چا چې د خانه کعبې سره عقیدت او محبت و هغه به مقابلې له راتله، اوی سره به جنگ کو، بلا شي خلک یې سي ووژل او صحیح ځان سره ملګری کړه. فرمای دې مقابلې له ابرهه را روان شوی دی، دا حاکم د یمن. دا راغی او چې کله راورسېده د بیت الله شریف نه مخکې یو ځای کې پړاو وکړو، پړاو یې وکړو. هلته کې د قریشو د دوی څاروي به سرېدل، غریزه علاقه وه، په دې کې به واښه و، نو د خلکو به خپل څاروي هلته پرېښودي وو، اوښان به وو، ګډې بېزې به وي، اب هلته سرېدی. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د نیکه د عبدالمطلب د هغه 200 اوښان پای کې سرېدل. چې کله دوی ته پته ولګېده چې ابرهه په خانه کعبه باندې حمله کوي، نو چونکې دا قریشو مشر و، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه،
نو قریشو ته وی چې تاسو خانه کعبه خالی کې مکه مکرمه دا پرې دی او غرونو ته وخیږئ زنانه ځان سره بچي بوځئ او د الله دا کور دا مکه مکرمه دا خالی پرې دی دی باندې چې کم کس را روان دی دې بدل به الله پاک پخپله علي ورته پته ولګي زما اوښان څاروي هغې قبضه کې اغستې دي را روان شراغې ابرهه تکبر یو غرور سره په خپل مسند باندې په خپل کرسۍ باندې په خپل تخت باندې ناستو د بادشاهۍ د مشرۍ محترمو فرمایي چې کله وکتل چې عبدالمطلب را روان دی دا د قریشو سردار دی ځان سره کینول برداشت نه کړي چې ځان سره کینوم ځکه یو لوی تکبر په هغه کې چې دی راغی ځان سره خو یې کینه نه و خو د عبدالمطلب دومره رعب و دومره دبدبه یې وه داسې وقار واله شخصیت و چې هغه سره په ځمکه کېناسته په خپل هم په ځمکه کېناسته او دی هم ځان سره په ځمکه کېنو خبرو کې تپوس ورته وایي عبدالمطلب چې زما اوښان راغلی دي ما سره زما اوښان پرېږده دا برها حیران شو ډېر تعجب سره ورته ګوري چې صیبه ما خو دا خیال و چې ته به د خانه کعبې باره کې څه ما ته مینت زاري کې چې صیبه دا الله کور دی په دې باندې حمله مه کوه او خیر د مذاکرات په وکړو کې بنو نو ورته وایي صیبه زه د خپلو اوښانو مالک یم زه د اوښانو مالک یم ته چې په کم کور باندې حمله کې د دې مالک رب دی هغه به د دې حفاظت کوي محترمو وی هغې ورسره پرېښودل او راغې خپل قوم ته وایي چې صیبه مکه مکرمه خالی کې او بیا الله رب العزت ما او تا ته په صورت فیل کې د هغې ټوله واقعه ذکر کړې ده مختصر اجمالا چې هغه قوم چې په د الله په کور باندې حمله کړې وه الله رب العزت داسې کړه مرغې راغلې ابابیل راله مونږ جو توتکر کې وایو یو قول مطابق فرمایي دا توتکر کې و توتکر کې راله کچ کچ کاڼي درې کاڼي به راغستي یو په یو پنجه کې یو په بله پنجه کې یو په مخوږه کې به کاڼي راغستي و مرغې چې په پنجه کې او په مخوږه کې کاڼي رالي دا به څومره کاڼي او فرمایي د دې دا به داسې و لکه چې انسان د بره نه د بمباري کوي داسې دومره یو لوی نقصان به یې کو او د بره نه به چې کله را پرېښودو د پنجه نه به یې کاڼي پرېښودو نو چې کم لشکر کم کس به و د ابرها د هغه فوج په هغې باندې به د پاسه سر باندې ولګېده او آخره کې دا چې لاندې د اتینه هم لاندې ووته او داسې به شو ایرې به شو ایرې به شو د الله قهر دا د سره سم نه دی یو ورکوټې کاڼې دومره نقصان کوي ما او تا دا سوچ وکړو د الله رب العزت د قهر نه یره پکار ده د الله بغاوت نه ځان ساتل پکار دي نن زمونږ هر قدم د الله په نافرمانۍ کې دی مونږ د ابرها د قوم عذاب یې کړی دی مونږ د الله نافرمانی کوو د الله د کور سپکاوي کوو د قرآن سپکاوي کوو د عالم سپکاوي کوو د حافظ قرآن سپکاوي کوو او مونږ دا هیر کړي دي چې الله رب العزت د خپل کور او د دې د آبادونکو خلکو الله څنګه حفاظت کړی دی او چې چا یې مخالفت کړي د الله یې کم حشر کړی دی مونږ دا هیر کړي دي محترمو عرض می دا کو دا اصحابی فیل والا واقعہ وا فرمائی د دین بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 یا 55 دن بعد دا واقعہ دا محرم په میاشت کې راغلی و بیا د ربیع الاول په میاشت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د حضرت عبداللہ په کور کې د حضرت آمینی بی بی د مور نامه وا الله رب هغې ته بچی ورکو ادوان جهانو سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دا واقعا د پیغمبر علیه السلام د راتګ د دې خو هر سړی قایل دی، د دې څوک قایل دی؟ هر کس قایل دی. هر څوک دا مني چې آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم دنیا ته راتګ کړی دی. تر دې پوری یو انګریز کتاب لیکلی دی، پای کې 100 کسان هغه چې کوم په دنیا کې غټ شخصیات تیر شوي دي پای کې د هغې تذکره کړې ده، خو غیر مسلمه دی. او فرمای پای کې لومبي تذکره زمونږ استاد د پیغمبر د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تذکره لومبي کړې ده. چا دې کس د پوسو کو چې سه به تو عیسائی پکار دی چې د حضرت عیسی علیه السلام نوم د لومبي ذکر کړی وي. هغه ته کوم صفات چې ما په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم کې لیدلې دي هغه صفات په نورو شخصیاتو کې نه وو. لومبي تذکره د زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کړی ده. محترمو د پیغمبر علیه السلام د دنیا ته راتګ نه څوک انکار نه کوي، خو که انکار د دې خبرې نه چې د پیغمبر علیه السلام مقصد د دنیا ته راتګ سو. بیا د محترمو د یو خبره به یاد ساتو، عقیده د ټول نه اهم چیز دی. عبادات بغیر د عقیدې نه بالکل نه قبلیږي. عقیده ته ټیک نه و خرابه وه، ستا نه مونځ قبلیږي، نه روژه قبلیږي، نه حج قبلیږي، نه ذکر قبلیږي، نه بل نیک عمل قبلیږي. عقیده ته ټیک وه، په ورکوټي نه ورکوټي عمل به الله تا ته اجر درکوي. کاڼو په لار کې بې ځایه و سیټ ته دې که به دې به الله اجر درکوي. دا صدقه ده. ولی ایمان او عقیده ټیک ده، دا د ایمان جز دی، اهم چیز دی. مونږ خلک په اعمالو خواري کوو، مونځ به څنګه کې، ذکر به څنګه کې، تلاوت به څنګه کې، خو عقیده که د چا وي مونږ بیا خلک وایي د پلانکي مولا جګړمار دی، دې جګړې جوړوي مولا، دې څه کوي؟ جګړې جوړوي. حالانکه عقیده د مونځ نه اهم ده. مونځ دې ونه که کېدای شي الله دې معاف کړي، که دې مونځ ته نه کولو ته د ګناه نه ویلې وه، که مونځ نه کولو ته د ګناه ویلې وه، مونځ دې نه کوو چې ګناهګار یم مونځ نه کوم، کېدای شي الله دې معاف کړي. خو که عقیده خرابه وه نو بیا دې په مونځونو نه معاف کوي، ځکه عقیده اهم چیز دی، دا د ایمان جز دی. نو عرض مې دا کوم محترمو، عقیده که یو سړی قرآن مني، پیغمبر مني، او 1,24,000 کم و بیش انبیاء منی. دا 1,24,000 کم و بیش میں دے پا رہے ہوئے احادیث مبارکوں کے او دارنگی تاریخ کتابونو مفسرینو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ذکر کری دی. زمون یو صاحب دی د میاوالی دی، تاسو خلک په خپکیږي نو مې ځکه نه عالم هغه په یو 2 جلسو کې مسلسل دا خبره وکړه چې انبیاء 1,40,000 راغلي، او دا 1,40,000 چې کله مونږ کتابونه وکتل نو په یو کتاب کې مونږ ته میلاو نشو. په خبره پوهیږئ بھائی، مونږ ته میلاو نشو. مونږ چې بیا وکتل د قادیانانو کتاب مونږ راواغسته نو د قادیانانو په کتاب کې دا خبره ذکر و چې انبیاء 1,40,000 راغلي. خبره پوهیږئ بھائی؟ نه پوهیږئ په دې خبره، مونږ خلک په دې خبره نه پوهیږو. محترمو نو 1,24,000 انبیاء یو سړی مني او قرآن مني، پیغمبر مني، خو آخري نه مني، دا مسلمان نه دی. تاسو وګورئ 4 مذهب دي، مونږ ته مسلک وایو، 4 مسلکونو غټو غټو امامانو داوی کتابونه راواله او وی ګوره چرته دا چاوي چې پیغمبر آخري نه مني بیا مسلمان دی، د دې قسم په ایمان کې شک دی. دا څه په دې کتابونو کې میلاو نشي. محترمو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور دی، یو صاحب راغی چې داغه ته بیا نبی اسلام مسیلمه کذاب نوم ورکړی دی، دروغجن، چې د ایمان د پار راغلیو او د کذاب لفظ دروغجن لفظ یو د ورکړی دی لقب. نبی اسلام یو پیر ناس بخاری شریف غالبا دا حدیث ذکر کړی
داسې یو چوکه وسره یو په ځمکې کیل راښکلی نبی اسلام په ځمکې سې کیل راښکلی دا صاحب راغی جناب نبی کریم سلام ته وی چې د الله رسوله زه ایمان راوړم خو په یو شرط باندې دی خبره دې غوږ کې دی ښه ایمان راوړم خو په څه باندې په یو شرط باندې وی شرط مې دا دی چې زه ایمان راوړم ما ځان بعد آخري پیغمبر جوړ کړه چې ته کله دنیا نه رحلت وکړې زه به آخري پیغمبر یم د الله رسول چې دا واورېدو ډېر زیات غوسه شو چې ته څه وې دا دې څه خبره وکړه وی د الله رسول که داسې نه نو بیا یو کار وکړه بیا ما ته نیمه پیغمبري پکې ما ته راکړه خیر دی ختم نبوت عقیده ده تا آخري پیغمبر یې صحیح شوه ما سره به د پیغمبرۍ کې نیمه ما سره ومنه نیم به زه پیغمبر شم نیم ته پیغمبر شه وی ځکه داسې هم نه بیا داسې وکړه ما د خپلې علاقې او د خاندان دپاره پیغمبر وګرځوه زه به د خپل علاقې د خپل خاندان پیغمبر شم د الله حبیب ته یو عجیبه خبره ذکر کړه دا عقیده د ختم نبوت دا دومره کلکه خبره ده دومره مضبوطه عقیده او مضبوطه خبره ده که ته په دې کې څه چینجز کول غواړې ته ایمان راوړې او په دې کې بدلون غواړې په دې کې ته بله څه خبره کول غواړې نو زه دې ته هم تیار نه یم چې تاله زه دې په مقابله کې دا چوکه درکم دا ډکې چې را سره دی دا چوکه دله درکم دا هم نه درکوم ته خو پیغمبري یادې محترم عرض مې دا کو دو قسمه زمون دشمنان دي یو زما استا مالی دشمن دی یو زما استا ایمانی دشمن دی ما او تا چارانه 100 روپے پټ کړي هغه وجنهم خو که چارانه د ایمان سودا وکړه ایمان باندې راله حمله وکړه ایمان لراله نقصان راکړه مونږ هغه څه نه وایو مړه بس پرې دا وایي با ځکه مونږ د ایمان نه خبر نه یو محترمو د دې عقیدې دغه مسلمه کذاب چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور دی چې کله پیغمبر اسلام دنیا نه رحلت وکړو او امارت امامت او مشری دا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ملاو شو نو بلاش فتنی دا راچوته شوې د ارتداد فتنه و دا راچوته شو خلق مرتد کېدل بعض خلق داسې کمزور ایمان والو اشته بعض خلق مرتد شو واپس کافران شو په دې کې یو فتنه دغه وه د دعوه وکړه د نبوت مسیلمه کذاب د دعوه وکړه چې د دعوه وکړه مسیلمه کذاب دا د ریاض نه تقریبا 100 کیلومتر راځي د نجد علاقه ده هلته کې د یمامه په علاقه کې جنگ یمامه چې یادېږي جنگ یمامه بعض کتابونو کې د دې ذکر شته دا د ابوبکر صدیق د عنه په دور کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحلت نه بعد ابوبکر صدیق د عنه امیر المؤمنین دی د صحابه کرامو لشکر د پس ولېږي چې لاړ د سره جنگ وکړي دې خبرې د سره جنگ وکړي جهاد وکړي محترمو دوی چې دا صحابه کرام رااله نو دوی د دینه مرغوب شو او یریدل چې دومره بلا خلک را پسې رااله دوی په خپله قلعه کې ځان محصور کو یو غټه قلعه وه پای کې دننه پاتې شو او ځان سره د څه وخت راشن واغسته د څه وخت راشن یې ځان سره واغسته چې زه دا به راسري دوی به څو ورځې ناست بیا به ځي که نه نو پخوا به غټې غټې قلعې وې غټې غټې دیوالونه به د کلي نه چاپېره وو اوس هم په دې سعودي علاقو کې بعض ځایونو کې د هغې آثار شته دی نو محترمو چې صحابه کرام هلته کې پړاو کو سوچ یې وکړو چې صاحب یا خو به صبر کوو دوی راشن ختم شي دوی به راوځي مجبوري ده راوځي به یا به دې ته صبر نه کوو دومره صبر خو ګران دی چې د 2 میاشتو راشن دی ورسره د 5 دی د 10 دی موږ ته څه پته ده دومره صبر به څوک کوي نو بیا به دې بل حل دا دی چې یو کس ور واوړي د دیوال باندې او دا قرباني وکړي چې دا ور راته کولاو کی موږ به بیا عمله وکړو خو داسې به څوک کوي چې سړی هلته کې غونډ نیزو او د غشو پلاس دي او مقابلې ته ولاړ دي او ته پې د هغه طرفه وراوړې د برې نه دا خو ګران کار دی صحابه کرامو نیزي په یو بل کې ورکړې
او هغه وتړلې او د هغې نه سهاره جوړه کړه یو صحابي پې وربره کو او بره ورواوړېد او لاندې ودنګل بلا ګزارونه پې وشو زخمی شو خو آخري دا صحابه کرامو ته د دروازه کلاو کړه چې کله کلاو کړه صحابه کرامو حمله وکړه وحشي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو وحشي حرب غالبا داسې یو نوم نامه راځي نبی اسلام د تر قاتلو د ایمان نو راوړي خپل آقا ته ویلو چې دا شهید کا هغه شهید کا د کله ایمان راوړو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل تا ایمان راوړي کلمه دی ویلې دا خو مسلمانې صحابي می جنتی می خو یو کارو کا زمانه به سیټ ته کینی ما ته مخامخ نه کینی ته تا د ګورم ما د خپل تر یادېږي اگر ته یادېږي چې هغه دې شهید کړو د الله حبیب خپل تر دومره غمجنو خو ته ایمان دې راوړی دی څه ته ویلی نشم بس ایمان دې راوړی نو چې ما ته دا خبره یو لوی پیغور زما لپاره محترم بیا فرمایي ما وی چې داسې یو موقع دی الله ما ته راولي چې زه داسې یو کارنامه وکم چې د قیامت په ورځ خپل پیغمبر ته وښیم چې الله رسوله ما که په ناپوهتیا کې او په جهالت کې ما ستا تره وجلی دی شهید شوی دی زما لاس نه خو ما یو داسې کارنامه هم کړې ده چې الله رسوله دې کارنامې ته وګوره داسې یو غټه کارنامه مې کړې وي ما به یړه کې داسې وو چې داسې یو کارنامه زه وکم چې د قیامت په ورځ پیغمبر ته مخامخ شم زه په کومو سترګو مخامخ کېږم وي ما وی چې نننۍ ورځ زه به دا مسیلمه کذاب دا به زه وجنم وي ورلم ما پې حمله وکړه او ما راوغورځو او دې خبره باندې وي زه خوشحال یم چې زه به د قیامت پر ورځ د الله مخې ته څنګه مخامخ کېږم زه به وایم چې د الله رسوله یا الله دغه قرآن جرم شوی په جهالت کې چې کله مې ایمان راوړی دا د غیرت کار مې کړی دی نو محترمو 1200 یو قول کې راځي 1200 صحابه کرام په دې جنگ کې شهیدان شوي دي دا په کومه عقیده باندې په ختم نبوت په عقیده باندې په کومه عقیده ختم نبوت د نبی اسلام په دور کې 27 غزوات شوي دي نبی اسلام په کې خپل شریک شوي دي او د دین علاوه تقریبا 400 هغه جنگونه شوي چې پای کې پیغمبر اسلام شریک شوی نه دی یا صحابه کرام حکم یا پیغمبر اسلام تشکیل کړی دی صحابه کرام له تقریبا 427 یادېږي په دې کې 259 صحابه کرام شهیدان شوي دي په یو ټولو کې په 427 جنگونو کې 259 صحابه کرام شهیدان شوي دي او صرف په یو عقیده باندې په یو جنگ کې 1200 صحابه کرام دا شهیدان شوي دي دوه منځ کې غټ فرق دی کنه د نبی اسلام په جنگونو کې صحابه کرام په جنگونو کې صرف 259 کسان دا شهیدان کیږي او په یو جنگ کې د عقیدې په بنیاد چې کم شوی دی پای باندې 1200 صحابه کرام چې پای کې 70 لوی حافظ قرآن صحابه کرام شهیدان شوي دي دا نه بعد دا قرآن چې ما او تا په لاس کې نن موجود دی ما ته رالو دا د ابوبکر صدیق دغه په دور کې د دې وجه نه بیا راټول شو چې صحابه کرام سره غم پیدا شو وې صحابه دا به شهیدان کیږي او قرآن حافظان به ختم شي بیا به قرآن چاته یاد نه دې وجه نه دا قرآن محفوظ کول غواړي بیا را یو ځای کو او نن ما او تا په لاس کې موجود دی محترم وارد مې دا کو چې دا عقیده دومره اهم عقیده ده په دې باندې 1200 صحابه کرام هغه شهیدان شوي دي ما او تا دې عقیدې نه اول خبر نه یو که څوک راته وایي چې دا عقیده ده نو موږ وایو مړه قادیانیان کم دي او کم ځای کې دي کله راغلي دي او موږ ته خبر نه یو محترم په هر لوی منصب باندې د پاکستان په هر لوی عہده باندې نن قادیانان موجود دي محترم او د ما استاد مسلمانانو خصوصا د نوجوانانو او هغه چې کم زیاتر تعلیم طرف ته متوجه دي دا ډېرې عقیدې خرابوي په دې خبره باندې الله رب العزت موږ تاسو ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ مقصد پای دی الله موږ تاسو ته پوهه را نصیب کړي د پیغمبر چې کم دنیا ته راتګ مقصد قوم د جهالت نه راایستل
نیغې لارې طرف ته راوستل، د الله بندګۍ ته راوستل، د بت پرستۍ نه، د شرک نه، او دارنګې د غلطو رواجونو نه، د غلطو عقیدو نه هغې نه راایستل، صحیح عقیدې ته راوستل. محترمو د پیغمبر کاز، د پیغمبر د زندګۍ مقصد دا پیغمبر د زندګۍ نصب العینو. الله دې په دې موږ تاسو ته عمل لا نصیب کړي. او کم خلک چې په دې میدان کې لګیا دي د پیغمبر دغه منصب یې راټینګ کړی، الله یې د هغوی ما او تا ملاتړ جوړ کړي. الله دې ما او تا د هغوی مخالف کوي نه، ورنه ډېر لوی نقصان سره به ما او تا مخ شو. الله دې موږ تاسو ته په دې خبرو عمل لا نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.